بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به په دې ویډیو کې موږ د دې مسلې وضاحت کوو چې کوم رونه کاروباري رونه دي، دغه دکانونه دي، تجارت کوي، نو دوی به د دکان د سودا نه زکات څنګه وکاږي او څومره زکات به ورکوي. یو ورور دی چې دغه دکان دی او دغه په دکان کې سودا پرته ده او دومره سودا پرته ده چې هغه نصاب ته رسیدلی ده. اوس نصاب څونه دی، یعنی د ده سره په دکان کې څومره سودا چې وي نو بیا په هغه باندې زکات راځي. نو د هغې دپاره چې کوم نصاب دی نو هغه د 52 تولو چاندۍ د قیمت برابر د ده په دکان کې سودا پرته وي. یعنی یو دکان دی چې په هغې کې تقریبا د 52 تولو چاندۍ د قیمت برابر سودا پرته وي، نو بیا په هغه دکان باندې په هغه سودا باندې چې زکات راځي. نن تقریبا 2 تاریخ دی او نن سبا چې کوم د چاندۍ ریټ دی هغه تقریبا 15000 روپۍ دی، چې 15000 له مونږه په 52 تولو چاندۍ کې ضرب ورکړو نو د دې نه تقریبا 7,80,500 روپۍ خوشه جوړیږي. نو د یو ملګري یو ورور په دکان کې تقریبا د 2,80,000 روپو سودا پرته ده، نو دی صاحب نصاب دی او بیا په دې سودا باندې یو کال واوړېدلو نو دی به بیا زکات ورکوي. دا مسله خو کلیر شوله. اوس به دې زکات د کم حساب باندې ورکوي. عام طور باندې مونږ دکان ته یو څیز راوړو چې هغه په 10 روپۍ راوړو او هغه څیز خرڅومه په 12 روپۍ باندې. نو اوس به زکات زه د 10 روپو د حساب وکاږم او که د 12 روپو د حساب وکاږم نو زکات به وکاږو مونږ د قیمتي فروخت په اعتبار باندې. یعنی یو څیز چې زه په کم ریټ باندې خرڅومه نو د هغې حساب باندې به چې نو زه زکات وکاږم. نو دی به د ټول دکان اندازه ولګوي، د ټول دکان کې چې کم څیز د سپورت دی د هغې به قیمت ولګوي او قیمتي فروخت به ولګوي. دلته د دې خبرې هم لږ وضاحت وکړو چې عام طور باندې اکثر یو دکاندار د یو څیز ریټ وایي 60 روپۍ، خو لیکن بیا دی هغه ورکړي په 15 روپۍ باندې یا په 17 روپۍ باندې. نو دی به بیا اندازه ولګوي چې یاره زه د اساس په څومره روپو پورې دا زه ورکوم، نو دی به په زکات کې بیا هغه ریټ هغه قیمتي فروخت به بیا لګوي. که دی وایي چې زه په 17 روپۍ خرڅوم نو دی به د 17 روپو د حساب زکات وکاږي، او که دی وایي چې زه په 15 روپۍ باندې فاینل زه ورکوم نو زه بیا د 15 روپو د حساب به بیا د زکات وکاږي. نو دی به په دکان کې د هر یو څیز حساب ولګوي د قیمتي فروخت په اعتبار باندې. د هغې چې څومره مالیت جوړ شولو نو بیا به په هغې کې د 2.5% د حساب زکات وکاږي. هغه کل مالیت به په 40 باندې تقسیم کړي، هغې نه چې څه جواب راغلی نو هغه به بیا زکات ورکړي.